وس راځي علم تفسیر لا چې علم تفسیر دا څه ته وایي علم تفسیر موضوع سره درې تعریف سره درې غرض او غایه سره نو د علم تفسیر تعریف هغه دا دی چې تفسیر دا فسر یفسر تفسیرا نه مشتق دی په معنی د الکشف والبیان د تفسیر معنی ده الکشف والبیان سرګندول روښانه کول ښکاره کول وس تفسیر ته تفسیر د دې وجې نه وایي چې پرې تفسیر سره د قرآن کریم معانی او د قرآن کریم مطلبونه دا څرګند شي واضح شي انسان ته دا د علم تفسیر په وجه باندې نو ځکه تفسیر ته تفسیر وایي او اصطلاحي تعریف هغه داسې شوی دی چې التفسیر علم تفسیر هغه علم دی یفهم به کتاب الله چې په هغې سره د الله کتاب په سمجھ کې راځي علم تفسیر یو انسان اصل کی نه انسان په کتاب الله باندې پوه شي التفسیر علم یفهم به کتاب الله کم کتاب الله د تفسیر په علم سره په سمجھ کې راځي المنزل علی نبی کم چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې کم کتاب الله نازل دی وبیان معانیه و استخراج احکامه و حکمه او دغه شان دی په علم تفسیر سره د قرآن کریم معانی او دغه شان د احکاماتو او د حکمتونو استخراج راوستل د انسان په سمجھ کې راشي نو التفسیر علم یفهم به کتاب الله المنزل علی نبی وبیان معانیه واستخراج احکامه وحکمه امام زرکشی رحمت الله علیه هغه دغه شانتي د علم تفسیر اصطلاحي تعریف کړی دی او چا مختصر د علم تفسیر تعریف په داسې الفاظو کې کړی دی چې هو علم یعرف به معانی القرآن بقدر طاقت البشریه هو علم دا علم دی یعرف به معانی القرآن چې پرې سره د قرآن معنی دا پیژندل کیږي خو بقدر طاقت البشریه په قدر د انسانی طاقت یعنی انسان چې څومره طاقت دی د هغې په قدر باندې د قرآن معنی پر علم تفسیر سره دا زده کیږي کنه کما حقه د قرآن معنی د قرآن احکامات حکمتونه دا کما حقه د انسان د وس کار نه ځکه موږ تاسو چې قرآن شروع کړو نو موږ په ابتدا کې الف لام میم هلته موږ معنا دا کوو چې الله درې په معنا باندې ښه پوهرې هلته موږ هتیار وغورځول چې قرآن کما حقه زده کول دا زموږ کار نه دی هلته موږ هتیار وغورځول خو چې څومره د انسان طاقت دی وس دی د هغې موافق چې دی نو د قرآن معنی زده کول دي نو هو علم یعرف به معانی القرآن بقدر طاقت البشریه مفسرینو کې داسې مفسرین تیر شوي 1000 جلد هغو لیکلي خو بیا به دې مفسر هم دا دعوه نه کړې چې ما د قرآن کریم حق ادا کو د دې نه زیات څوک نشي لیکلی دغه شان دی چا 1500 جلد کې چې دی نو دا د قرآن تفسیر لیکلی دی خو هغه به هم دا دعوه نه کړي چې ما د قرآن کریم حق ادا کو د دې نه اخوا د دې تفسیر نور څوک نشي کولی ځکه هغه چې تفسیر لیکه هغه ته پته دا وه چې شاهد زمانه وروسته څوک راشي هغه پې 2000 جلده ولیکي هغه پې 10,000 جلده ولیکي ځکه د قرآن کریم علوم دا ختمېدو والا نه دي نو هو علم یعرف به معانی القرآن بقدر طاقت البشریه دا علم تفسیر تعریف شو او دغه شان د موضوع د علم تفسیر سره موضوع د علم تفسیر دا کلام الله دا الله کلام دی ځکه هر علم کې یو خاص موضوع چې د هغې نه بحث کوي علم تفسیر پرې کې بحث د الله د کلام نه کیږي غرض او غایه د علم تفسیر یو انسان علم تفسیر حاصل کی په تفسیر ځان پوه کی نه دې انسان ته څه حاصل شي نه غرض او غایه د علم تفسیر نمبر 1 الفرق بین الصحیح والغلط والضعیف الفرق بین الصحیح والغلط والضعیف انسان علم تفسیر حاصل کی نو د صحیح د غلط او د ضعیف په منځ کې بیا فرق راوستی شي او که په علم تفسیر باندې نه پوه نو ده ته را پته نه لګي چې دا صحیح قول دی دا صحیح روایت دی دا غلط دی دا ضعیف دی دا انسان که پیژني دا په علم تفسیر سره پیژني او دویم نمبر غرض او غایه داسې بیان شوي ده چې اصلاح العلم والعمل د علم او د عمل اصلاح راولي علم تفسیر او دریم نمبر
امام زرکشی رحمت الله علیه هغه تفسیر غرض او غایه بیانوي الاعتصام بالعروة الوثقى الاعتصام بالعروة الوثقى مضبوط رسیبان منګول خخول اول اصول الى السعادة الحقيقية والأصول إلى السعادة الحقيقية حقیقی سعادت نه مراد سعادت الدارین دی کم چې د قرآن کریم په باره کې به چیرې نو بیان شو د غرض او د غایې موافق نو دا د علم تفسیر مختصر غونډه خبره شوه چې علم تفسیر څه ته وایي په لغت کې او په اصطلاح کې د دې موضوع سره د دې غرض او غایې سره